السلام علیکم کتونکو حمید خټک یو ځلی بیا موجود په خپل سټوډیو کې موجود در سره د ټیم د دوبۍ نه ملک انتظار خټک سر ډیمانډ خپل د نیازی ویل ټو پلوسا سر روډ پاغه باندې دای سی ارڅو دیغي د خبره ورو. السلام علیکم ډیپټي کمشنر اور ایسی اور د ټولو محکمو ته مې دا درخواست په د سړک باندې چې کومه چار سٹارټ تو زړه چار سٹارټ تو دا مو خوښنه د دې باندې د پاور نظرثاني وکړي که نظرثاني نه پکوي موږ ته طریقې رو درومي چې کوم روډ پلوسه والا لګیا ده. ډیپټي کمشنر او ټیکادور صاحب نه څه درخواست کوي هغه وروي. ډیپټي کمشنر صاحب لشکې متوجه شه د موږ عوامي وزیر اعلی ملک انتظار دوبۍ نه توتا او د تو ټیکادور چې کوم په کرک کې نیازی ویل ټو پلوسا سر روډ جوړوي هغې ته څه یې مته پاته ده چې دا زوړ میټیر پکې لګیا ده بیا زاړه هر څه پکې لګیا دي. ډیپټي کمشنر ایسي وغیره د څومره روډ محکمې دي دا د نظرثاني په وکړي کمشنر صاحب او موږ په د روډ باندې سخت خپه یو چې دا زوړه مرمتې کړي او ټیکادور صاحب د روډ سیخ ټیکادور صاحب ملک انتظار یې چې د زوړ میټیریل چې دا ما پاچوا چې ته نو شای پوچوا نو هغه ته چې په هغې ځای کې پاته لاګي نو هغه ته د خپل کلي خلک دا شوینه ورستوي نو لهذا ټیکادور صاحب تو ته یې ټیکادور صاحب تو چې کومه ناقصه چار سټارټ کړی پلوسا نیازي روډ باندې دې باندې موږ مطمئن نه یو زوړ مټیریل بیا پاچېږي. ډیپټي کمشنر صاحب ایسي صاحب په دې شي باندې نظرثاني وکړه فورا. ملک صاحب یې چې فورن د نظرثاني پوشي کني موږ بیا لای ورڅو نو بیا په ټیکادور صاحب ته نه خپه کېږي دا کوم ویسټ چې کوم زوړ میټیریل ته په اچوې نو دا په ور باندې ما اچوه کنیزه ټول لایو باندې بیا رسه او ټولو ملګرو ته چې موږ پلوسا سر روډ او بیا هغه سه چې څرنګه وي میاشت کې ولوړېدل هغه نو من هغې نه ناقص میټیریل پاچېږي هغه میټیریل پاچوي موږ یې چې فورا د نظرثاني په وټینګ کتونکو دا و ملک انتظار چې د دوبۍ نه مو د سره مخامخ کو نو کتونکو امید لره چې ټیکادور صاحب او کمشنر صاحب او د دې چې کوم ذمہوار خلک دي اب په دې باندې ضرور ایکشن وخوري. روکو د دې سره اجازه ته الله حافظ.